بسم الله الرحمن الرحیم. باب ما نهی عنه من اللباس. کم لباس من دی اس مغخای. وبه قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين. دو قسم تا لباس اغسطل نیمن فرمیلی دا. لبستن جلستن نوعیت پر دیکن. فاما اللبستان دا دیکا میں پا اشتمال السماء یوت اشتمال السماء ویلش. اشتمال السماء مطلب دا دیکا نا چې په ځان باندې کپړه دومره ونه غختی چې هغه د وجې نه منځه کې د کاخیالي لسونه سي نشي روبسل تکبیر الله دپاره. همده شی ته چې سجدې ته ځي که نه لسونه پکې رټینګ وي که نه چادر یې په ځان راتاو کړي ښې پکې ځان نغښتلی وي نه دا ښه کار نه شو که نه د شی ته مستحبات ترې پاتې کېږي. او کله د دې وجې نه مکروه که د منځه نه بهر شي که نه نه تا ته که څه موزي شی روزي لاره کې ته به د چادر نه ځان رخلسی دي ټیم کې او که ځان نه به د ایزا والا شی نشي لرې کولی که نه ځکه سته به چادر کې راګیر وي. کله چې داسې لاره کې خویږي ځان نه نشي نیولی ځکه چې ځان د چادر کې ډېر تاو کړی. صحیح شوه. د دغه وجې نه مکروه ده. والاحتباء في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء. بل احتباء ده. احتباء څه ته ویلی شي چې مثلا یوه کپړه په ځان اچولي ده که نه یا قمیص دی یا د عرب خلک لکه څنګه کمیسونه کوي که نه چې لاندې پرتوکه یا ازار نه وي که نه بیا چې وخت په بلې خپې باندې واچوي بیا خو کتل شي سړی نه دا بیا صحیح نه مکروه وي. همدا شی ته اختباء فی الثوب الواحد دي ته ویلی شي چې یو سړی په جکو خپو باندې کینې د زنګنونه ودرهوي که نه د سورینې ځمکې باندې لګېدلي که نه د زنګنونه یې ولاړ وي او که خیال دی د خطبې ټیم کې خلک ډېر داسې کوي که نه چې خطبه اوري ژر ته خبرې واوري دا خو داسې بېټک د عجزې والا بېټک دی که نه چې خلک عجز ښکاري دي سره. خو کله داسې وي که نه چې که پرتوکی تنګ یې لاندې نه بیا کتل شي ښه نه وي. لکه په ځان دې څه کپړه مپړه اچولي وي خیر دی که نه داسې نه دي کول پکار. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء في الثوب الواحد يفضي بفرجه إلى السماء. يعني كلاوي. وبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن سعيد بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأنت مفز فرجك إلى السماء. او دا شرمګا سړي کلاوي کلاو نه دا معنی ده چې بلکل ښکاري یا پکې ښکاري بس کپړه داسې وي. بابو لبس السوپ لبس خلط ملط کولی تیل شي لبس غستولی تیل شي که نه نه د اونو کپړې غستول. پیغمبر علیه السلام زمانې کې خلکو به د اونو کپړې غستولې د ګډې وله اون څه دي وړۍ شولې کپاس شولو اون شولو وغیره روی صحیح ده که نه. همدا شی ته نور داسې شیان وو نه هغه وله جامې به ډېرې موټایي او غرمه باندې کې ګرمۍ موسم کې سړي باندې خوله راوځي که نه نه خیلو دې وجې نه بیا نور ورکې شی بوی پیدا کېږي او هغه نه علاوه دا خبره پکې هم وي چې باران وشي که نه بیا د بدن نه دی ګډو شان دی بوی پاسېږي. صحیح ده که نه اوس ما خبرې کوي. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى عن شيبان عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه قال لي يا بني. د ابو بردا صاحب خپل اباجان نه رد کې چې ما ته اباجان ووي چې یا بنی بچیه لو شهدتنا ونحن مع رسول الله صلی الله علیه وسلم که موږ دې کتلي وو په غلط کې چې موږ پیغمبر علیه السلام سره وکنه
کله چې اذا اصابتنا السما چې موږ ته به اسمان ورسېدو اذا اصابتنا السما اسمان رسېدل څه معنی چې کله باران به وشو لانده به شو نو لحسبت النریح ریح الضأن تا به وی چې لکه موږ نه د ګډو بوی ځي ځکه چې وړای نه به زړهوالي جوړېږي که نه وبه قال حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا لحوس بن حكيم عن خالد بن معدان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم عليه جبة رومية من صوف دا عبادة سيوي چې پیغمبر سم ورزیرالو یې چې د رومي جوبه یې غوندلې وه چوغې موغې څه دي صوف وله وه ضیقة الکمین چې ضیقة الکمین لستوني تنګ وکړه فصلی بنا چې مونږ ته یې مونځ پړاو کو فیها په مغې جوبې کې لیس علیه شیء غیر بل شنو سره همدا وه بس وبه قال حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي واحمد بن الازهر قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثني يزيد بن صمت قال حدثني الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فقلب جبة الصوف بيرواړه ولا كانت عليه فمسح بوجهه مخ وسره وجهه ومسح کړو وبه قال حدثنا سعيد بن سعيد قال حدثنا موسى بن الفضل عن شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسم غنما في آذانها وګونو کې ولدا دي د پاره لګي کنه چې د جانور او پیجندل شي ورایت متذرن بکسائن د چادر سره تهبند ځان د پاره وهالي وو